موږ په رواج کې دا بده بلله کاږي چې ځبان سړی یا د نوي واده خاوند دای خدمت په خپله ځګه کې له خپلې ښځې څخه خدمت اخلي چې یا نه مړی راوړل یا د لمبېدا اوبه راوړل یا دغه کار وکړه، نو دا زموږ په علاقه کې شرم بلل کاږي چې ښځه به د میړه خدمت څنګه او دا شرم نه بلل کاږي چې دا زوی له موره څخه خدمت اخلي، یا مړی راوړل یا اوبه راوړل، داسې نور کارونه. نو په کار خو دا و چې دا زوی باندې د مور حق اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. د سورة عنکبوت اتم او نم آیت کې الله تعالی د مور او پلار حق بیانوي او د مور او پلار د حق په باره کښې راته غږ. اول یو اصول په ذهن کې وساتو چې د انسان ژمند دا درې ځایه ته راشي، یا به دا ژمند ځانځاني ژمند وي یعنې لک له ویازي بې ژمند ته راشي، یا به دا ژمند کورنی ژمند وي یعنې په کور کې چې کوم ژمند، یا به دا ژمند د پنځګونی ژمند وي چې کوم په معاشره کې په عامه حالاتو کې ته راشي. نو پر دغو درو ځایو باندې چې کوم ژمند ته راشي او الله تعالی د هر یو ژمند ځاني ژمند د کورني ژمند او د پنځګونی ژمند طریقه یې راښودلې. دا نن الله تعالی په دغو آیتو کې د کورني ژمند چې کوم زموږ او ستاسې ژمند په کور کې له مور او پلار سره راځي، په ده کې الله تعالی فرمایي چې په مخلوقاتو کې له ټولو څخه زیات حق د مور او پلار دی. د هر حق څه حدود او دایره او سیمې وي، او د مور او د پلار د حق هم څه سیمه او حد شته، لکه په روایت کې چې راځي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، یعنی د الله په نافرمانی کې به د مخلوقو تابعداري نه کوي. په تمامو مذاهبو او دینو کښې د مور او د پلار احترام فرض بللی کېږي، خو لیکن اسلام د مور او د پلار د حق دپاره هم سیمه او لکیره ښودلې ده. د مور او پلار حق ادا کول، خدمت کول، دا د قابل او د ستاینې حقدار دي چې موږ تاسې د خدای پر دغه هدایات عمل وکړو چې د مور او پلار حق ادا کړو. خو بل خواته که چیرې د مور او د پلار د حق ټکراو رالی، په دغه ټیم کې به د مور او د پلار حق پرېږدو، د الله حق به راخلو. لکه دا مخکې چې ما ستاسې په مخ کې روایت بیان کړ چې د خدای په نافرماني کې د مور پلار غوندې نږدې رشته هم د مور او د پلار اطاعت تابعداري به نه کوي، بلکې د الله تعالی تابعداري کوي. او که چیرې د مور او د پلار د حق ټکراو رالی، یعنی د خدای حکم یو او د مور او پلار حکم د هغې مخالف، لکه مثال خدای ویلې که او مور پلار ویلې مه کوه، یا خدای پاک وویل چې مه کوه او مور پلار ویلې دا کار وکوه. په داسې حالاتو کې د مور پلار حکم پرېښودل او د هغه تابعداري پرېښودل دورې ضروري دي، لکه په عامو حالاتو کې چې د دوی خدمت کول ضروري دي. او زموږ په موجوده معاشره کې یوه خرابي دا هم ده چې موږ تاسې د خپل اولاد اسلامي تربیت کوشش کړی دی او نم آینده اراده است. په ځکه خو له مور او پلار سره موږ دغسې ناروا سلوک او د مور او پلار نافرمایي زموږ په معاشره کې عام رواج ګرځېدلی. پکار دا چې موږ د خدای پر دغه حکم عمل کړی وای او د مور پلار خدمت کړی وای، خو موږ الټه راپورته سو دا خدمت له مور او پلار غواړو. لکه چې واده یې څه وایي او ماشومان خو پرېږده، یا د کم عمر غه پرېږده، موږ مړی خوراک چشک دا له موره غواړو چې مور یې دا شی راوړه. د لمبېدا اوبه او داسې نور کارونه موږ و مور، خاص کار مور او یا په پلار ځکه له مور پلار دا خدمت اخلو. خاص کار بیا مور ډېر په کور کې، نو دا خدمت له موره غواړو. او یو غلطه خبر دا هم ده
چې د کم سړي واده سوی واده یې راوستی او مور پلار یې هم ژمندي وي یا یې مور ژمندی وي نو دله پکار دا وه چې د مور او د پلار خدمت یې کړی وای خدای را ولیاړ سي په رواج کې زموږ په رواج کې دا بده بلله کاږي چې ځبان سړی یا د نوي واده خاوند دای خدمت په خپله زده کړي له خپلې ښځې څخه خدمت اخلي چې یا نه مړی راوړل یا د لمبېدا اوبه راوړل یا دغه کار وکړه نو دا زموږ په علاقه کې شرم بلل کاږي چې ښځه به د میړه خدمت څنګه کړي او دا شرم نه بلل کاږي چې دا زوی له موره څخه خدمت اخلي یا مړی راوړل یا اوبه راوړه داسې نور کارونه نو په کار خو دا وه چې دا زوی باندې د مور حق و نو د مور حق ادا کوله او پر د زوی یا د سړي پر ښځه حق و او د خپل خدمت له خپلې ښځې اخیستلی د معاشرې له د غلطه خویه څخه مجبوره دی نو ځکه دی دا عیب ګڼي چې په خپله ښځه خدمت وکړي نو چونکې چې نوی تازه واده وي او ناوې ښځه وي نو دی دا عیب ګڼي او ځان په شرمي حالانکې په کار د خدای هدایت دا وه چې تاسې د مور او پلار خدمت کوئ زما ستا په ذمه د مور پلار خدمت وه او زما ستا خدمت د خپلې ښځې په ذمه وه خو زموږ معاشرې یو ترتیب رایښی دی چې موږ خدمت له مور او پلار اخلو نو دغو آیتو خلاف راځي په کار دا ده چې موږ دا غلط خوی له ځانه وباسو او د مور او پلار خدمت کوو او چې زموږ خدمت پر چا باندې ضروري دی او هغه ته اواز ورکوو او هغه زموږ خدمت کوي بله خبر په دغو دوو آیتو خلاصه هم دا ده چې الله تعالی د مور پلار خدمت کوئ عبادت یې مه کوئ